ویلي چې دا د احنافو جنازه د قرآن او حدیث خلاف ده. وایي کوم هلته تا خو چېرته وایي قرآن ذکر نه کړو. مفتي صاحب ابن مسعود ته یو ښځه راغله وایي ته وایي چې دا وریځې کټ کول لا قرآن کې دي. نو هغه ورته ویلي وایي کوم وایي ما قرآن ولوسته وایي دا قرآن کې نشته. وایي که تا چېرته قرآن لوستلی وایي نو تا به دا پکې موندلی وایي. ومن يطع الله والرسول دا آیت ورته پیش کړه. ومن یشاقق الرسول غالبا دی ورته پیش کړه چې چا چې د رسول د اتباع خلاف وکړو دا سړی ګمراه دی. نو مفتي صاحب دا د نبي صلی الله علیه وسلم چې خلاف شو دا د قرآن خلاف دی. اطیعوا الله واطیعوا الرسول. مفتي صاحب دا په دې معنی. بل تاسو ویلي چې ستاسو په دې دعوه کې حکم نشته. اشترع مفتي صاحب مونږ وایي قرآن او حدیث خلاف دی، بدعت دی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چا چې په دین کې داسې یو کار وکړو چې هغه مانه ثابت نه وي هغه به ردي مردودي. تاسو بیا دا ویلي چې تاسو زمونږ د جنازې کم شي نه منئ. خو ما مفتي صاحب مخکې وضاحت وګوره. ما وضاحت وکړو چې مونږ په جنازې کې بوټانو سره مونځ کوو. مثال زنانه او دغه فرق مې ذکر کړ چې چېرته به ودرېږي 15 تکبیره کوو. دا تاسو ټول نه کوئ. چې تاسو نه کوئ په دې کې تاسو په بدعت کې یو ودرېدلي او غورځېدلي یاستئ. بل دا چې تاسو دا نیت کوئ نویت ان اودع لله تعالی او یا مثال سبحانک اللهم دا پکې لولئ یا درود ولئ هغه کې ترحمت ورحمت ولئ اضافګي د الفاظو نبي صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دي. دا ټول بدعت دی. د بدعاتو یو مجموعه ده د احنافو جنازه. مفتي صاحب دا حکم دی. بل تاسو ویلي چې بوټانو کې که څوک مونځ وکړي هغه څه خبره نه. ګوره دا ستاسو مشهور مفتي دی لګیا دی او دا موږ لیدلی کله چې جنازه کېږي تاسو عوام به ټولو لاړ دوه خبرې ستاسو مفتیان کوي. بوټان وباسه خدای الله تاسو ته خیر درکړي او نیت کوئ دا خبرې کوي. دا مفتي صاحب د تاسو اورئ قرآن د دې آیات مقابله کوي چې الله وی فخلعنا علیک. بس خبره ختمه ده. د جمعات ادب کوئ، د جنازو ادب کوئ. اوس چې موږ جنازو ته لاړ شو پیزا غلي ورته وایي چې پیزارو باسې خفه مه شئ ړدې خدای پړق وچوه. دا اوس ګوره مفتي صاحب دا داسې لګیا دی بیان کړی تاسو وایي دا موږ په اولا او په غیر اولا کې ګڼو. نو دا خبره شو مفتي صاحب چې ستاسو جنازه ما ذکر کړه. ګوره ستاسو جنازې کې خلاف سنت ډېر عملونه دي. ما تقریبا یې 14 دانې ذکر کړي دي چې لکه دا پکې خلاف سنت دی. دا دی زما دعوه دا وه چې زه به خپله جنازه ثابتوم او ستاسو به ستا باندې به مفتي صاحب زه تا نه دلیل غواړم چې ته مثال په بوټانو کې مونځ نه کېده. مفتي صاحب خبره مې ورته پیش کړله چې لکه دا خو هر څوک دا خبره کوي مفتي صاحب چې دا خو مونږ هم وایو چې بوټان صفایي نه وي نو بس مونځ به پکې نه کېده. نه ستاسو خو دا نه وایي. دا خبره خو چېرته هم نشته. بیا ناشنا کار دی. بوټان چې وباسې په سیره پېښ پېږي. تا خو همدغه بوټانو بېرته پښې کېښودې. تا خو تا لرې هم نه کوو. ناشنا کار دی. نو زه په خپله دعوه باندې چې ما خبره کړې وه چې موږ جنازې مونږ به ثابتوو. زه ځمه 15 تکبیره دي موږ په جنازې کې کوو. د مسلم روایت دی حدیث نمبر دی 950 حدیث نمبر دی. موږ دا وایو چې په جنازې کې 4 تکبیر هم جایز دي 5 هم جایز دي. موږ دا نه وایو چې که چا 4 وکړو هغه بد وکړو نه هغه هم جایز دي. جواز الامرین دي کې موږ قایل چې هغه هم جایز او دا هم جایز دي. دا روایت دی په مسلم کې 950. دغه فرمایي دا عبدالرحمن بن ابي ليلى هغه وایي كان زيد يكبر على الجنائز 4 وانه كبر على الجنازه 5 فسالته فقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبرها. یو ځل 4 وکړو به 5 وکړو. ما ته پوښتنه وکړه نبی صلی الله علیه وسلم به 5 کول. نو ګوره 5 که ستاسو په جنازه کې شیخ عبدالسلام صاحب وفات شوی و 5 تکبیرونه یې کړي نو خلکو هلکه وایي غلطه جنازې پې وکړه جنازه پې دوباره وشي. نو ګوره 5 تکبیر هم جایز دی. زموږ د جواز الامرین قایل دا نه چې یو کس وایي چې لکه ته خو 4 نه منې 4 هم منمه 5 هم منمه. دا زموږ د دې خبرې چې لکه جنازه په دې طریقې سره هم جایز ده. بله مسله مفتي صاحب چې موږ هغه جنازه په جار سره موږ چې ثابت ده